بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، یو وار بیا د خپل کوربه سید عادل له اړخه د یوې نوې کیسې سره ډېر سلامونه او ډېرې نیکې هیلې قبول کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یئ. کیسه به درته نن کومه د یوسف خان او شیربانو. خو د کیسې نه مخکې درته وایم که چېرې تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی سید عادل افیشل، نو زر تر زره یې سبسکرایب کړئ، ځکه چې زموږ دا نوې کیسې او نوې ویډیوګانې ستاسو ته ډېر زر در رسي. کیسې طرف ته ځمه. کیسه ده نن د یوسف خان او شیربانو. وایي چې په تولاندی کلي کې کوم چې د ثوابۍ په علاقه کې دی، یو نوموړی سړی و پکې چې شاه محمد نومې و. دا د اکبر باچا د زمانې خبره ده. د ده یو زوی و چې نوم یې یوسف خان و او یوه یې لور وه چې نوم یې بندی و. یوسف خان به څه خاص کار کسب نه کولو او د ښکار دپاره یې یو 2 سپي ساتلي وو. د یوسف خان د سپو په غاړه کې به د ګونګروګانو پټی لګېدلی وي، او چې کله سپي به په لاره تلل دا ګونګروګان به شړنګېدل. یو ورځ یوسف خان سره د دواړو سپو ښکار له روان و. شیربانو چې په لاره کې یې کور و، د ګونګروګانو شړنګېدل یې تر غوږه شو او دا په دې باندې ډېر بد ولګېدل او د غصې په حالت کې دروازې ته راغله. خو چې کله یوسف خان ولیدو نو په ښایست او په ځوانۍ زړه بایلو اشکه شوه. د یوسف خان خور بندی به روزانه د غرمې ډوډۍ چې کوم خپل ورور پسې وړله. یو ورځ چې بندی د شیربانو بیبي د کور په خوا کې تېرېدله نو تپوس یې د شیربانو نه وکړو چې ته روزانه په دې لار ولې ځې راځې؟ خیر خو دی که نه؟ بندی ورته په جواب کې وویل چې زه روزانه خپل ورور یوسف خان پسې ډوډۍ وړم، کوم چې د خپلو سپو سره ښکار له په دې لار روزانه ځي. شیربانو په هغه ټکي پوه شوه چې دا خو هغه ځوان یادوي په چا چې ما زړه بایللی دی، او د بندی په خولې ورته سلام ولیږلو. د بندی په دې بیان یوسف خان ډېر زیات غوسه شو او بندی یې ډېره زیاته ووهله او بیا دپاره یې د دې قسمه خبرو نه په سختۍ سره منع کړه. ولې چې پښتون او د پښتو روایات دغه اجازت یو ورور له او یو خور له نه ورکوي. یو ورځ د یوسف خان تربوران د هغه د وژلو دپاره هغه پسې لاړل او په څه چل هنر یې هغه ښکار پسې د کمر نه لاندې کوز کړو، او چې یوسف خان دوباره د کمر غاړې ته راوچت شو نو پړی یې پر پرې کړو. یوسف خان لاندې ګزار شو او تربوران یې په دې خیال خوشحاله واپس شول چې یوسف خان هم د خیره مړ کړو. خو دا خبره خدای ته نه وه منظوره. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. او کله چې یوسف خان لاندې ګزار شو نو د کمر په منځ کې د یوې ونې په څانګه کې ونښتو. کله چې سپي د یوسف خان د بغیر کور ته راغلل نو د هغه مور پوه شوه او سره د بندی سپو پسې د ښکار ځای له روانه شوه. سپي مخکې او د بندی مور او بندی ورپسې. په لاره کې شیربانو چې دوی دواړه ولیدلې نو تپوس یې ترې وکړو، او چې د معاملې نه خبر شوه یوسف خان سره تربورانو داسې کار کړی دی نو دوی سره روانه شوه. دوی درې واړه چې کله کمر ته ورسېدلې نو یوسف خان یې د کمر په منځ کې په یوه ونه کې بانډه ولیدو او په څه چل هنر یې یوسف خان صحیح سلامت د ونې نه راکوز کړو. دې خوا چا شیطان د شیربانو پلار خبر کړو چې لور دې لاړه، او چې کله د شیربانو پلار خپله لور د یوسف خان او د یوسف خان مور او خور بندی په واپسۍ کې ولیدل نو ډېر زیات په قهر شو او دا یې وویل چې هم اوس د یوسف خان ته په نکاح کوم. شیربانو د یوسف خان په نامه شوه او د واده نیټه یې کېښوده. خو یوسف خان د تربورانو د بدل په نیت چې کوم دی د کلي نه لرې دهلي ته لاړو چې ځان ورته ښه تیار کړم. ولې چې تربوران یې ډېر زیات یعنې ګڼ وو او هغه یوازې و. دی په دهلي کې د یو خان سره مېلمه چې د شپې په هغه کلي ډاکه پرېوته او د ډېر په مړانه او بادرۍ باندې ډاکوانو سره مقابله وکړه او هغوی یې په تښتېدو مجبوره کړل. په بله ورځ هغه خان چې دی نو سره د یوسف خان د اکبر باچا دربار ته لاړو او د یوسف خان د بادرۍ خبر کو. اکبر باچا هغه په پوج کې برتی کو او زر تر زره هغه جرنیلی ته ورسېدو په خپله بادرۍ او په خپله هوښیارتیا. د یوسف خان په غیر موجودګۍ کې د هغه تربورانو د هغه مور
او خور سره زیاتی شروع کړل او د شیربانو د بیرنۍ مور په سلا یې د هغې د واده سازش جوړ کړو. بیرنۍ مور شیربانو ته وویل چې یوسف خان حسیم واپس نه راځي، موږ به ستا واده په تربورانو کې وکړو. شیربانو په دې واده رضا نه وه او د 1 کال نیټه یې ورکړه چې زه به 1 کال د یوسف خان انتظار کوم، را به شي، د مړو په لار نه دی تللی، د ژوندو په لار ته نه دی راځي به. بل خوا یوسف خان د اکبر باچا د خپل کلي ته د راتلو دپاره یو څو ورځې اجازت واغوستو. چې خپل کور ته راغی نو مور او خور یې تربورانو د کور نه شړلي او د دې نه هم خبر شو چې د شیربانو نن واده دی. هغه د واده ځای ته روان شو چې په لاره یې خپله خور بندی ولیده. خور ورته وویل چې شیربانو قسم کړی دی چې ژوندی به ډولۍ ته ونه خیږم. یوسف خان سره د لښکره په کلي حمله وکړه، تربوران یې په جنګ کې مړه شول او شیربانو دته په نکاح شوه او د خوشحالو نه ډک ژوند یې تېرول شروع کړل. خو د شپو نه یو شپه وه چې یوسف خان د شیربانو وویل چې یوسف خانه چې کله نه زه واده شوی یم نو ته ښکار نه نړې، په ما د ښکار غوښه ونه خوړه. یوسف خان په هغه ټکي روان شو او سره د سپو او چې کله هغه ځای ته ورسېدلو په غر کې دی راورغوښته، سینه یې وه، توپان او دې کې چې کوم دی نو دا ورپسې هم روانه شوه شیربانو. او چې کله دا ورسېدل هلته کې دواړه مړه شول. اوس هم د کړمار په غر کې دواړو قبرونه سره د هغه سپو موجود دي. ګرانو مینهوالو دا وه د نن ورځ د یوسف خان او شیربانو کیسه چې تاسو واورېده. خو په دې ځای باندې خپل کور بسئ، دا دې له ورکړئ اجازت. چېرته هم چې خدماتو شاله بریالي اوسئ، کور مو ودان. الله دې بیا راوله یاره، ماشوم زړګی مې درپسې جړا کوي نه او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي. ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زه دلوي الله په امان. درد جدائی داستا سی رونا دیو زیم غم دے تنہائی